محترمو لس چیزونه هغه فطرتي دي. امام نووي رحمه الله په شرح د مسلم کې فرمایي چې د فطرت نه مراد د ټولو انبیای کرامو سنت او طریقه ده. نو دا لس چیزونه د ټولو انبیای علیه السلام هغه سنت او طریقه ده. هغه لس چیزونه کم کم دي؟ په هغه کې اول نمبر بریتونه کټ کول، دویم نمبر ګیره پرېښودل، او دریم نمبر مسواک استعمالول، او څلورم نمبر پوزې ته اوبه اچول صفا کول، او پنځم نمبر نوکونه کټ کول، شپږم نمبر هغه ځایونه وینځل په کوم ځای کې چې خیرې جمع کیږي، لکه د لاسونو د ګوتو د بندونو منځ کې اکثر په دې ځای کې د خیرې مینې جمع کیږي، دغه وینځل صفا کول، او اووم نمبر د ترخکونو ویښته ویستل، او اتم نمبر زیریناف ویښته لرې کول، نهم نمبر استنجا کول. او دا روایت چې چا را نقل کړی دی مصعب صاحب، دی وایي چې دا لسم چیز ما نه هیر دی، خو په ظن غالب سره زه وایم چې هغه به مزمزه وي او یعنې خولې ته اوبه اچول او صفا کول، لسم به دغه وي. نو دا لس چیزونه دا فطرتي دي، او فطرتي یعنی د فطرت نه مراد د ټولو انبیای کرامو سنت او طریقه ده.